بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد ریاض شاهین MPA ضلع کوروم پیک 108 تاسو ته مخاطب یم. د کرونا په حواله سره زه تاسو ته یو پیغام درکول غواړم. مطلب بهر نه څوک راسي هغوی سره نه ملوېدل، د غېږې نه ملول، بل سره د لاس نه ملول. پکار د مو د احکاماتو باندې عمل وکړو. دې سره ملاتړ کول د بل حفاظت نه دی، د خپل ځان حفاظت دی. که مو تاسو د دې سره مرسته وکړو، د انتظامیه سره کوم حکومتي کوم تدابیر خیلی شوي دي، نه د دغې بیمارۍ علاج نن سبا صرف دا دی چې موږ خپل ځانونه محدود کړو. او د کرونا حوالې سره مو لکه څنګه یایو پکار دی مو دغه دپاره احتیاط وکړو. احتیاط کول څه شی دی؟ لکه څنګه چې احتیاط وکړو هر څه محدود کړو. او که مو چېرته احتیاط ونه کړو نو کیدای شي د مو کورمیولو حالات اډلي غونتې شي. الله د نه وکړي، الله د نه وکړي. مهرباني وکړئ تاسو یې په دغه باندې عمل وکړئ. عمل کول دغه دي چې مو تاسو د خپل ځان حفاظت وکړو، خپلو کورونو پورې ځان محدود کړو. او کوم څه کول دي بغیر له یا ډاکټر ته څه وړې بیمارۍ دپاره ډاکټر ته هم لاړ نه شو، ویلې چې هغه وړې بیمارۍ نه مو ته غوټه کیدای شي. له یا مو نورو علاقو ته لاړ نه شو، خپل پردي سره لاړ نه شو او فضول تګ راتګ بند کړو. مو دا بیماري ختمه کړي او دا علاج مرض دپاره د الله علاج راوباسي. تاسو ته یو بل عمل پکار دی. دا عذاب چې کوم دی دا د الهي طرف نه دی، دا د مو تاسو خپل عمل واجه دی. مو مسلمان په د خپل عمل کې صرف عادت کوو، عبادت نه کوو. پکار دا دی چې مو عبادت وکړو، هغه کې عملی جمع پکار دی چې مو زړه نه عبادت وکړو. هر یو نن سبا جمعتونه ډیر شوي دي، المنځونه ډیر شوي دي، خو عادت د عبادت نه دی. پکار د مو روژې ونیسو، الله پاک نه استغفار وکړو، ډیر استغفار وکړو او د توبې لمونځ وکړو. بار بار مو ته پکار دی چې مو د اسلامي طریقې سره خپل مذهبي لیول سره المنځونه او دسونه روژې او عبادتونه دا وکړو چې هغه عمل وکړو چې الله پاک د کوم عذاب دی. زه پرون هم ګرځېدلی یم. د خاص مو کوم هیلث ډپارټمنټ دی ماشاءالله د نورو ضلعو په لیول سره د مو د ضلع کوروم څه کوم انتظامات شوي دي زه دوی ته هم خراج تحسین پیش کوم. خو دوی سره پکار دی دوی سره مو تاسو مرسته وکړو. مرستې کول دا دي چې هغوی خو خپل اقدامات کړي دي، لکه لاک ډاون یې کړی دی، بازارونه یې بند کړي دي، لیارې یې بند کړي دي. خو پکار دی هغه باندې مو تاسو عمل دا وکړو چې هغوی سره ملاتړ وکړو، لاړ نه شو یو بل پله، خپل کور پرې محدود شو او بازار ته هسې فضول نه څو، لکه ډاکټر ته فضول نه څو چې وړه بیماري مو ویلې چې وړې بیمارۍ نه بیا غوټه کیدای شي. دا ډېر وړه لیول سره مطلب ډېر عام لاس ملوېدلو سره، غویلې کې ملوېدلو سره دا شی مخکې تلای شي. دا درې نیمو کسانو نه واخله تر 5 کسانو پورې دا مخکې تلای شي. نو مهرباني وکړئ دغه باندې تاسو عمل وکړئ. مهرباني په الله مسپرلی یم. خدای مو دا بیماری ختمه کړي او دا علاج مرض دپاره د الله علاج راوباسي.